د یوې نیکۍ لپاره په خلکو باندې لس ګناهونه نه کوي. اکثر دپاره د علماو نه دا غلطي ډېره زیاته کېږي چې خپل بیان به یې لګولی وي، په هغې باندې چې کوم سونګ دی، کوم میوزیک دی، هغه یې په هغه لګولی وي چې هغه ښه صحیح د ګانو بجانو په سټایل کې راځي. یو خو دا وي چې د نارینه اواز وي، هغه مثلا یو غمجن سټایل کې ویلی وي، خو هغې سره هېڅ ساز نه وي، د کم خپل اواز چې دی راوباسي دا هم د ګانې بجانې په سټایل کې نه کوي، خو یو انداز ورله داسې ورکوي چې د خفګان دی. نو هغه به بیا همداسې ووایو چې زه به ګانو بجانو کې خو نه راځي. خو یو داسې وي چې یو سړی په خپلو بیانونو تقریرونو باندې صرف د دغه لپاره چې زما اواز او دا کوم غمجن اواز ساز یا ګانه چې ما ورسره پرېښودې ده دا چې سره میل میلاپ ښایسته وکړي که نه، نو دلته کې خلکو ته اورېده ښایسته شي، نو د هغې د وجې نه به زما ویډیو مخکې درومي، خلکو له به مزه ورکوي. نو مونږ او تاسو له پکار دا دي چې د یوې ګناه د یوې ثواب دپاره لس ګناهونه ونه کړو. دا شانتې ځینې خلک داسې کوي، ډېر علما دا غلطي کوي چې هغوی کله په سایډ کې ځان سره ویډیوګانې لګوي، نو هغه د زنانو ویډیوګانې لګوي، خصوصا داسې وي چې هغوی د مخ د هر شي ښه صفا پته لګي، مسکن بیا لګوي او مجبوري وي، نو بیا د زنانه په مخ باندې فلټر لګوي، یو داسې سټیکر دی په باندې لګوي. دغه شانتې غلطي ورسره زموږ نه بیا د ټولو مسلمانانو ملګریو نه دا کېږي چې مونږ کله کله تامنیل جوړوو، په تامنیل کې یا به هغې سره کوم تصویران مونږ لګوو د تامنیل په شکل کې، نو هغه اکثره دپاره د زنانه وي، یو داسې وي چې کارټون سټایل کې ته جوړ دومره پته یې لګي چې زنانه ده، خو لور د اندامونو پته یې نه لګي، د مخ پوزې څه او یو ځینې ملګري داسې وي چې هغه ښه صفا د زنانه تصویر یې راخیستی وي او هلته یې په تامنیل کې لګولی وي، یا دا نه هم ځان ساتل پکار دي.